حارس تاسو ګورئ د کم ګاډي سره چې ولاړ دی نمبر پلیټ ته PMLN پاکستان مسلم لیگ نون. بل طرف ته یو داسې ټویټ چې هغه نسیم شاه کړی هم نه دی خو یو سیاسي ټویټ دی نو د هغې په وجه په نسیم شاه باندې 2 کروڑ روپۍ جرمانه لګي. او بل طرف ته حارس رؤوف چې د پاکستان مسلم لیگ نون نمبر پلیټ والا ګاډي سره تصویر وباسي او په خپل سوشل میډیا باندې ورکوي خو په حارس رؤوف باندې هیڅ قسم پابندي هیڅ قسم جرمانه نه لګي. او دا وجه هم کېدای شي چې حارس رؤوف د پاکستان سپیشلیست ډیث اور بالر هم دی، یعنی د خراب پرفارمنس باوجود هم حارس رؤوف د ټیم نه لرې کیږي چونکه دا هم د سنټرل کانټریکټ خلاف خبره ده. او بل بقایا پر تصویر کې تاسو ګورئ د حارس رؤوف په دې تصویر باندې کراس نشان لګېدل نو دا ما نه دی کړی بلکې دا تصویر چې کوم ماله په کم حالت کې ملو شو هغه تاسو سره ما شریک کوم په کراس نه دراخې او نه زبا داسې د یو انسان بیزتیو کوم خو صرف خبره په کومه چې د پاکستان کرکټ بورډ څنګه دوغلاپن دی. پاکستان کرکټ بورډ څنګه یو کھلاړي سره څنګه رویه بل کھلاړي سره څنګه رویه. کشری نسیم شاه ټویټ وکړي او هغه د عمران خان خلاف وکړي او هغه د PTI خلاف وکړي نو په هغه باندې به هیڅ کله هم جرمانه ونه لګي، په هغه باندې به هیڅ کله هم بندیز ونه لګي. یا داسې یو بل کھلاړي راپاسي هغه د عمران خان خلاف یا د پاکستان تحریک انصاف خلاف خبرو کې نو په هغه باندې جرمانه یا پابندي نه لګي. خو کچره دغه فارم 47 حکومت خلاف څوک خبره کوي یا د دې خلاف څوک ټویټ کوي نو هغه سړی له سخت جوړیږي یا د عمران خان فیور کې څوک بیان جاری کوي د هغې خلاف خو پرېږده اوس یو کھلاړي راپاسي او د عمران خان په فیور کې بیان جاری کړي نو هغه به هم غټه مسله جوړه شي د هغې نه. نو دا هم د سنټرل کانټریکټ خلاف دي چې یو کھلاړي هیڅ کله هم یو سیاسي تصویر یو سیاسي پوسټ په سوشل میډیا نشي شیر کولی. حارس رؤوف پاکستان مسلم لیگ نون جیپ چې کم دی یعنی نمبر پلیټ چې کم دی هغې سره تصویر ویښ کې دی او بقایا نمبر پلیټ واضح ښکاره کړی هم دی چونکې دا بلر کېدی هم شو یا د دې نمبر پلیټ مخې له حارس رؤوف ودرېدی هم شو. خو دا وجه هم ده چې په دې د مسلم لیگ نون په سپورټ باندې حارس رؤوف د پاکستان ټیم کې هم وي ځکه د حارس رؤوف نه ښه بالران دي خو هغوی له د پاکستان ټیم کې موقع نه ورکړل کېږي او د خراب پرفارمنس باوجود هم حارس رؤوف د پاکستان د ټیم حصه ده. لکه دا هم د سوچ خبره ده ګوره د پاکستان 25 کروڑ آبادی ده نو چې څنګه د حارس رؤوف د پاکستان په ټیم باندې حق دی نو داسې نور کھلاړیان هم شته چې د حارس رؤوف نه ښه کھلاړیان دي هغوی هم د پاکستان په ټیم حق دی چې هم د پاکستان دپاره لوبه وکړي ای هم د پاکستان ټیم کې شامل شي. نو پکار ده چې دغه دوغلاپن دغه ډبل پالیسی پاکستان کرکټ بورډ د ځان نه لرې کړي او هر چا سره یو رنګي بیهیویر وساتي، هر کھلاړي ته په یو سترګه باندې وګوري او دغه سیاسي خبرې اترې چې کومې وي هغه لرې کړي بیخي د پاکستان کرکټ نه. خیر دې حوالې سره د ستاسو څه رایه ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.